نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو د صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات محبت یو دو واقعیات تاسو ته مخې وړاندې کوم. د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینا او محبت چې کله به دوی په خپل کورونو کې وو، د شپې چې به کله را پاسېده او د نبی علیه الصلوۃ والسلام دیدار ته به زړه وشو، نو د شپې به د کور نه را روان شو او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دروازې سره نږدې به یې ودرېده او په ګینټو به د دوی انتظار کولو. د دې دپاره چې کله سحر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بهر تشریف راوړي، نو د ورځې ابتدا به د دوی د مخ مبارک په لیدلو سره وکړي او خپل سترګې به د دوی په دیدار یخې کړي. دومره زیات محبت و د دوی. یو صحابي د جهاد په میدان کې زخمی شو، تر دې چې بېهوشي ته نږدې شو. په دې دوران کې یو بل صحابي راغلی او د دوی نه یې پوښتنه وکړه، الکه حاجتون، آیا ستاسو ضرورت شته چې زه هغه پوره کړم؟ دغه صحابي ورته وویل، او زما زړه دا غواړي چې په دې اخري وخت کې د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکړم. لہذا د روغ صحابي د زخمی صحابي په خپل اوږو باندې کېنولو او روان یې کړو. په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. دا صحابي د خپلو اوږو نه یې راښکته کړو او ورته یې ویل چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ستاسو مخې ته دی. د زخمی صحابي چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واورېدو، نو خپل سترګې یخې کړې، یعنی خپل سترګې کولاو کړې او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دیدار سره یې خپل سترګې یخې کړې او بیا شهید شو. دا د اعلی درجه محبت دی چې د ژوند په آخري وخت کې هم د خپل محبوب د لیدلو تمنا لرله. الله پاک دې مونږ له په دې واقعاتو د عمل کولو توفیق راکړي چې مونږ هم د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په زړه کې ډېر زیات محبت وساتو او خپل اولاد ته هم د هغې تربیت ورکو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.